ویوم یموتو چې کله انسان د دنیا نه ځي که نه، چې کله انسان د دنیا نه ځي عالم برزخ چې کله شروع کیږي دغه ګوره ډېر سخت منزل دی ښه، دغه ډېر سخت منزل دی. نو ګوره یاد ساتئ دغه منزل انسان ته الله پته ولګي چې کله د څخه هغه فرشتې راشي. کتابونه لیکي وایي د ملک الموت حضرت عزرائیل علیه السلام سره 6 معاونین فرشتې راشي. 3 د میت یو طرف ته ودرېږي، 3 د میت بل طرف ته ودرېږي، او ملک الموت هغه د دغه میت روح قبض کوي ښه، میت روح قبض کوي. نو چې کله دا میت روح قبض کوي نو که دی نیک وي نو دا فرشتې په ښکلي شکل کې راغلي، او که بد وي دا فرشتې په یو ناکاره شکل کې راغلی وي، داسې کریحه شکل چې د انسان به په ژوند کې داسې ناکاره شکل نه لیدلی، داسې مخلوق په ژوند کې ملاقات په ورسره نه کړی، هغوی سره به په دغه ټیم کې ملاقات کېږي ښه. ٹھیک شوه چې د ځنکدن هغه سکرات څنګه شروع شي که نه، نو انسان په دغه ټیم کې فرشتې وویني، جنت او دوزخ وویني. د احادیثو نه ثابته ده فرشتې ورته وایي چې د الله بنده الله تعالی په جنت کې دا مقام تیار کړو، خو د خپل عمل د وجې نه د جنت دا محل دی د دوزخ په دې لمبو باندې بدل کړو. او چې که چېرته نیک وي نو چونکې د حدیث پرو سره د هر انسان دپاره الله تعالی 2 ټکانې مقرر کړي دي، یو په جنت کې او بله په دوزخ کې. ٹھیک شوه؟ نو که چېرته دا انسان نیک عمل کوي نو د دوزخ دا ټکانه ولا الله ختمه کړي، په جنت کې ولا الله مقام ورکړي. او که چېرته بد عمل کوي د جنت هغه ټکانې ختمه شي، په دوزخ کې ولا الله تعالی عذاب ورکړي بیا ښه. پوهېږئ؟ نو په دغه ټیم کې دی د دوزخ هغه عذاب د جنت هغه خوشحالۍ دغه په دې ټیم کې دی وویني، فرشتې وویني، او بیا هغه تمام احوال چې کوم نه هغه د مخې ته راشي. نو که په دغه ټیم کې یو انسان بیا توبه وباسي که نه، دغه توبه د الله په نزد باندې قابل قبول نه ده ښه. ځکه په دغه ټیم کې خو فرعون هم چغې وهلې چې ما ایمان نه وړی دی برب موسی و هارون، د حضرت موسی او د حضرت هارون علیه السلام په خدای مې ایمان نه وړی دی. او بیا یې څه وي؟ ما ایمان نه وړی دی په هغه ذات باندې آمنت به بنو اسرائیل، چې په هغوی باندې بنو اسرائیلو په ایمان نه وړی دی. جبریل امین راغلی او د دې دریای نیل د ته نه چې کوم دنه هغه وله خټې راواغستې او په دې خولې کې وله وردننه کړې، وی الان اوس د سړي ځای شوې، اوس د سړي ځای شوې. د دې نه مخکې خبرې چغې وویلې چې انا ربکم الاعلی، زه ستاسو لوی رب یم، زه داسې یم، د مصر دا بادشاهت او نهرونه د هر څه زما په اختیار کې دي. اوس چې کوم دنه هغه ځان د عاجزي کې او اوس د الله الوهیت مني. نو علما لیکي وایي په دغه ټیم کې جبریل امین راغلی او په دې خولې کې وله خټې وردننه کولې، اگر چې دغه ټیم کې څه و، دغه ټیم کې فرعون هم چغې وولې چې ما ایمان نه وړی دی، خو په دغه ټیم کې توبه نه قبلېږي ښه.